السلام علیکم ګرانو مینوالو، نن مونږ موجود یو د اورکزي ایجنسي N47 په علاقه کې چې نن مونږ راغلی یو د دې علاقې صورتحال حوالې سره مونږ یو پروګرام ارینج کړی دی چې نن به مونږ د دې اورکزي عوام نه دا تپوس کوو چې آیا د کوم تیر شوی حکومت تیر شو جی جمال هغه په 5 ساله دور کې څه وکړلو او دې نه مخکې چې کوم حکومت و سابقه MNA جواد حسن چې هغه په خپل 5 ساله دور حکومت کې عوام د پاره څه کارونه کړي او نن به مونږ مختلف ځایونو کې د اورکزي په مختلف ځایونو کې ګرځو تر عوام نه به تپوس کوو چې ستاسو چې کوم 5 ساله دور حکومت و چې کوم کې جواد حسن MNA و په هغه حکومت کې چې کوم کار شوی و اورکزي عوام د پاره آیا تاسو هغه نه مطمئن یې او که نه مطمئن دې حوالې سره به مونږ عوام نه رایې اخلو چې راتلونکي کوم الیکشن روان دی 2018 کوم الیکشن روان دی هغه حوالې سره به مونږ رایې اخلو چې یار راتلونکي الیکشن کې به تاسو چا خپل قیمتي ووټ ورکوو हमारे सजाद अली दीजिए ऐसे دا ستر سان دی دې کې جواد سکولونه جوړ کړی دي هسپتالونه می جوړ کړی دي مو د پاره و ډیر کارونه ارته کړی دي بالکل مو ته کالج جوړ کړی غاړ کالج ته غاش پړسم کالج دی دغه کې ستر سان کې غاړ کالج بل څه نشته جواد مو ته ډیر کارونه وکړو بسم الله الرحمن الرحیم پهله خو تاسو مو ډیره شکریا ده کوم د میډیا حواله سره تاسو راغلو سروې کوم دغه شروع کړی مهم نو دی علاقې کې مطلب دا چې مختلف کاندیدټ ویلار دي خو خاص کر جواد حسن چې کوم دی پی ټی آی نه کوم ویلار دی نو دی خپل کوم 15 کاله کوم دور تیر کړه ډېر انتهایی کامیاب ترین او نه دا چې صرف مطلب دا چې اکثر خلک یې سیاره غټو خلکو دپاره کارونه شوي غټو خلکو دپاره داسې نه څه که یو کالج جوړ شوی دی که هسپتالونه جوړ شوي مختلف کارونه شوي تاسو مخکې د کوم بیا پیکټ سره راتیر شوي وو دې ځای کې مطلب دا چې کوم دغه د ډیګري کالج جوړ شوی دی ګرلز ډیګري کالج جوړ شوی دی بیا مخکې راشه دې طرف ته کوم د مو د علاقې کوم روزګار علاقه دی ډول د کویلې هغه کې کوم ریسکیو ټیمونه راغلو دوی په مدد سره مشکلات دي خلکو ته خلک زخمی شوي څه شوی هسپتال ابتدا وشوه د ریسکیو غځه کې سکولونه جوړ شو غنه علاوه بل یو هسپتال غځه کې جوړ شوی دی ډول یې بیا د سراسه د کوریز کې د روډ باندې تاسو راغلو روډ اوس کارونه هم شوي دي او ډېر کار شوی هم دی روډ والا دا ټول دغه په مدد څه شوي دي او مخکې تاسو چې لاړ شو مخکې بیا بل تاسو ته ډیګري کالج قریبا 2 کیلومترو حد کې رسي 10 کیلومتر حد هم نه دی چې تاسو ته د ځکه دویم بل ډیګري درته ملو شي غنه مخکې یو هایر سیکنډري درته رسي نو مختلف د علاقات څوره علاقات د څوره سکولونو کا پرایمري وغا میډل شو کا میډل و هاي شو او کالجونه کمې هته کې قریبا 100 کالجونه ډیګري کالجونه جوړ شوي دي چې پاکستان جوړ شوی دی پاکستان دا 73 سال بکیږي دوره کار مو علاقې چې بالکل نه شوی لکه کوم 15 کالو چې جواد کړی دی ما نام نور شاه دی زه خپله پاکستان پیپل پارټي سره تعلق لرم او دا خلکات چې دغه کوي دا څه بله خبره دی جواد حسن نجمل حسن په وخت کې کوم کارونه شوي دي زه خپله پیپل پارټي سره تعلق لرم دا دروغ نه دی هغو په وخت باندې کوم کارونه شوي دي یا کیږي که پیروز خیلو کیږي که عثمان خیلو کیږي که بیزوټ کیږي که چته کیږي اورګزي ایجنسي کې دا صرف د هغو په برکات باندې دا کارونه شوي دي حکومت نه یې راوړي دي موږ غریبو خلکو ته یې راکړي دي او ما ټولو ته ریکویسټ دی زه پارټي والا ته خاص کر ریکویسټ کوم چې ووټ غلط نه کړي ووټ غلط هوا ما ووټ جواد حسن ته ورکا د ووټ حقدار دی انشاءالله چې دا بیا کامیاب شي د دې کامیابی د مو کامیابی ری د غریبانو کامیابی ری د ایجنسی کې صرف کا غریبانو ته نظر کړی ری غریبانو ته څه ورکړي دی کور ورکړي جواد حسن ورکړي ری نجمل حسن ورکړي نور دا ټول چې بس یو دغه جوړ کړی یو پاسات یو شرپسندی ری نوري شي نشتري جواد حسن سلسله کې به زه دا خبره وکړم چې جواد حسن کله نه MNA راغلی دی مثلا 15 کاله کوم تیر کړي دي نو هغه مو دپاره د اورګزو قوم دپاره دوره کار وکړ چې هغه زه تا ته ویلی نه شم یو مثال زه درکړم مثال هغه چې یو دریا کوزې کې بندول دي که هغه زه صفات شروع کړم هغه دا نه چې هغه صرف شیعه سیکشن کې کار کړی دی اهل سنتو کې هم کړی دی که عثمان خیل دی بیزور دی مشتي دی هغه کې خپل کارونه کړي دي ایجوکیشن حوالې سره زه دا وایم چې ما په خپله کوم دور کې سبق یلو نو کوهاټ کې زمونږ اورګزو چې څوره سټوډنټ وو هغو ته ایډمیشن نه میلاویدو هغو ته به دا خبره کېده چې بهی تاسو اورګزو ته لاړ شو نو هلته حالات هم کرایسیس ډېر زیات و اورګزو کې
نو ایډمیشن خو خود چا نشو کولی نو سبق پې څه ویل ولې څه لاس کې به ټوپک راوړو کالج ته نو موږ ډېره شکریا ادا کوم د تاسو توسط سره څه کالجونه جوړ شو انشاءالله اوس په دې مخکې زمانې ته کوم سټوډنټ دي هغو ته به انشاءالله هېڅ قسم ته څه مسله نه وي د کالج سبق حوالې سره یا مثال هاسپیټلز دي نور که زه تا ته وایم چې دلته ګرلز کالج جوړ شو نو مو فیمیل څه څوره ورګزو فیمیل دي هغه ان ایجوکیټډ دي اوس په انشاءالله مخکې کوم دور راځي نو هغه فیمیل به هم ایجوکیټډ وي میل سره سره به څه فیمیل نه وي نو ترقي هېڅ کله ناممکنه خبره دی نو انشاءالله مخکې د مو مستقبل روشن دی او بیا د ټول قوم ته انشاءالله پوره 18 قوم اورګزي ته زه دا ریکویسټ کوم څه خپل ورته ځای نه کړي ورته خپل ځای باندې جواد حسن یو قابل ترین انسان دی که هغه کوم ټیم تیر کړی دی خپل کارونه یې کړي دي خپلو مفادو پر یې څه نه دي کړي قوم دپاره یې کړي دي نو انشاءالله مخکې به مو د امید ساتم څه خپل قوم دپاره به هغه مستقبل روشن کوي سلام علیکم ما سر میرجان نمره و مطلب دا است مو ته ډېر سخت تکلیف دی و د اوبو تکلیف دی و د سړک تکلیف دی مو دي چې بیمار وي بیمار نشو بوته و کار باندې پر کوم کله تریږي کله پاسي نو ډېر تکلیف مو ته په کار دی چې مو ته اوبو منظور وشي و سړک منظور وشي و دا خال ارچی دی زراته د کاټه خال ارچی بنګه خونه تیرانه و مو ته تکلیف راکړي ځکه چې اوبه یې مو وړو هغه ګاډ واډ خرڅ ورکړي و ډېر تکلیف مو ته په کار چې اوبه کلته راشي د خال به دا شي پروګرام به کوي سلیمان خلیل سره تعلق ساتم ټول نوال تاسو شکریا ادا کوم تاسو راغلو مو علاقې ته کورج ورکو دی علاقې ډېره ښه خبره ده اگر تاسو ولې پرمن علاقې سیر او سیاحت په خو پرمن ځای او مطلب چې دا ورګنيشته خبر خل راتلی شي او دین علاوه لکه نور دغه اوسه غړ پروجیکټونه شوي لکه ریسټ هاوس ته مطلب دغه څه مسله نه راتلی شي او څه پرابلم نشته مشکلات کنه فقط دا ریسټ هاوس چې کوم جوړ شوی دی دا چا په حکومت کې جوړ شوی دا خو چې مخکې لکه پی پی دور کوم 2008 کې کوم جواد امینه او ایکس امینه هغه کړي ډېر کارونه کړي لکه هغه نه علاوه چې کوم اوس وخت دا جې ګلاب جمال کوم حکومت تیر شو 5 سال دې کې هغه څه داسې کار کړي دي تاسو دپاره نه جی یاره مو لور کې بالکل هغه څه نه دي کړي اپر پته مشتاق اپر کې هم څه نه دي کړي بيخي راغلی نه دي مو لیدلی هم نه دي او هغه څه کارونه هم نه کړي بالکل تر اوسه پر لیدل نه چې څنګه روغ دی په کار خوداره کنه مونږ منتخب شوی کم از کم په کار و چې راغلی تاسو کړه تاسو څه مشکلات دي دا روډونه وګورو دا ریسټ هاوس کوم جوړ شوی جواد صاحب دور کې جوړ شوی ان شاء الله مو نیکسټ کوم الیکشن دی هغه به مو ووټ جواد ته ور کوم ان شاء الله باقي دا کوم څه ولاړ دي مو دیو ته خاص دی چې مهرباني وکړو دا پازول ټیم مازه کو ویلې څه دا ور د څه کنه په کار دای سوچ سم سره وټ ور دینه علاوه د تاسو علاقې او سم مسایل دي موجوده چې تاسو خپل مطالبه وکړو چې هر کا الله تعالی جواد حسن لا کامیابی ورکړي هغه د تاسو مسایل حل کړي داسې سم مسایل دي جی لکه څو کوم میگا پروجیکټ وی لکه ډیګری کالج ټیکنیک کالج دی کنه د سټاپ مسله دی کنه او د دې ورګه دی مینه څه کوشش ته دا نه کنه نو مو ان شاء الله مو د امید دې چې نیکسټ کوم جوړ شي ان شاء الله جوړیږي به دا به ان شاء الله د سټاپ کوم حواله سره کوم دوار خپل کوشش وکړي ان شاء الله د سټاپ پر شي زه د دې بازه اوسېدونکی یم او ډېر صحیح طریقې سره ایم ان اګان راغلي دي په دې دور باندې ډېر وختونه تېر شو
هر څه به تېرېږم به خو لکه دې علاقې کې جواد MNA و د زرداري په دور کې نو هغه په دور کې ډېر کارونه جواد کړي دي او څنګه ونسا 1799 کاله پورې څورا کالجون لري روډون لري بجلی لري ټرانسفارمر دي دای کړي دي نو دغه دور کې لکه اوسه کې کوم دور تیر شه دي دور کې ججې و ججې MNA و خو مو په سترګو نه راکتل نن تاریخ پورې ججې څنګه روغ دی دا دې دور کې شړې دي دین علاوه 2018 الیکشن چې کوم روان دی دی کې تاسو سم مطالبات او د چا سپورټ وکاو نور د مو د علاقې سره خو نه ورته یو ځکه روډ خراب دی روډ خراب دی نو دا غاجوات ته مو دا اپیل دی کدا څنګه راغله نو دا اپیل دی څنګه هر کې څه طریقې باندې دا کاپنی په طریقه باندې وی کدا ټیکادار په طریقه باندې څنګه مهرباني وشي ګرانو مینوالو د ټیم مونږ موجود یو د بخوړو په کلی کې او دلته موږ ګورو چې موجوده 15 کاله کوم حکومت چې جې جمال تیر کو هغه په دور حکومت کې څه کارونه وشو یا هغه نه پهله چې کوم جواد MNA و هغه څه کارونه کړي دي نو د په باره کې معلومات کوو السلام علیکم وعلیکم السلام د جمال صاحب ته کله ججې دغه به سره اقتدار غلی دی نو موږ سره 15 کالو کې لیدلی نه دی ته دغه به تیر شوی وي روډ به یې دوره کړی وي که موږ دې کې غلطه یو نو خپلو قومونو نه تپاس وکړي ته تاسو خدمت یې کړی غوړان کورونه پرته دي هغه ګیلې کوي ته جمال موږ ته کوم د خولې تپاس یې نه کوي تاسو بې خرچ یا تاسو کورونه لاندې یې تر مصیبت دی هغه مې ډېر خفه و نو دا تیر الیکشن چې ته کوم به سره اقتدار غلی و د جواد حسن هغه کور په کور وړه ټوبیلونه کړي د بور والا کویان د ښکلي ته تقریبا 1 میل د کنکریټ په خال یاره تېره کړې او نورو کلیو ته روډونه خجاوړي ته به ګاډي خېږي ته به خکپي خرچې شوي دي هغه چې کلی نشته ته روډ نه وي رسولی غرونو ته یې رسولی د کوم چې بدنیاتي خلکو سهولت دپاره هغه ته یې روډونه تېر کړي مخکې باندې په ټیکټر راوړه اوسه کې په غټو ټرکو غزنه کولې ووځي جواد حسن ته کوم کارونه کوم د پکړی دي هغه ته یو MNA نه کړي نه اوس کې چې کوم موجوده 2018 الیکشن روان دی نو تاسو کوم به د چا سپورټ کوو مو کوم ډېر په غلطه روان دی په دې غلطه باندې روان دی ته په کار دی ته یو MNA جوړ کړی ته کوم د په خدمت کوي لکه ته جواد حسن کړی دي مو ټولو تیری تاسو یو کس چینو خود ته سترګې وغړو ته کوی MNA تاسو په خدمتونه کړي کارونه کړي وي نو هغه ته ووټ ورکړو ووټونه هم په جواد حسن کړي دي دغه کارونه بلکې MNA نه لري کړي نو په کار دی ته د ټول یو اتفاق سره د پارټي وړې د چیني په یو مسلات کې شي چې د مو الیکشن هم ګډوډ نه شي خپګانو منځ کې جوړ نه شي نو دغه هم جوړ شي MNA هم جوړ شي دین علاوه صحت حواله سره دلته کې هسپتالونه شته صحت حواله کا دغه ډسپنسري وړه ته کله جواد حسن حکومت راغی نو غټ بیچو منظور ک اوس ډاکټر یا ډاکټرانو ورته نه راغلي ته پروت خالی پروت هغه ته کوم دی غاره د متو هسپتالونه خزانه او سکولونه غاټ وړ کالجونه دا ټول جواد حسن غاټو کلیو په جوړ کړی دي کارونه کړی وي شکر دې مو خدای پاک مو ټول ته د توفیق راکړه د قوم خدمت کوونه خو لکه دا MNA چې کوم جواد حسن دی نه مخکې جوړ شوی نو کوم سرګونو کې کارونه کړي دي یا سکولونه کړي دي ایجوکیشن یا هیلث کې کوم کارونه کړي دي نو اوس پر ټیک دی لکه مو هیلث کې مخ په خپل هسپتال کې لکه بل پور څنګه جوړ شي او PD بلاک بل نوې جوړ شي بنگلا دینه مخکې نه و د ډاکټر په نه ورکی لکه ډاکټر سره ندیز ته کیدم نشه چې ډاکټر دې زده غلې اوس کې ډاکټر بنگلا جوړ شو نو ان شاء الله امید دې چې ډاکټر به راشي دې کې د هسپتالونو د سکولونو د کمیابیږي خو سربراهان چې کوم MNA جوړ شي غاڅ د علاقې ته توجه ورکړي او نور مو د حکومت نه د سربراهانو نه د غاټو خلکو نه د توکل لرو چې د کدی د تیرا غریب علاقې ته کڅنه څه توجه ورکړه
نو ان شاء الله چې زیان څه مری او سواته ته دغه ته چوک لوړ نشي. نه راتلونکي چې کوم الیکشن روان دی 2018 کې نو ته به دې عوام ته څه میسج ورکول غواړې چې خپل ووټ قیمتي ووټ چې کوم دی چاله ورکړي؟ مو دا میسج ورکول غواړو چې د خپل قیمتي ووټ خراب نه کړي، ځکه د چوک د چا په اشارو باندې غش وي دي مثال ولاړ به وي او د خپل ووټ والې ځای کې هغه سړی کامیاب کړي چې کوم دینه مخکې مثال کارونه کړي وي او قابل وي او څنګه چې حکومت کې پاتې شوی وي دا نور مثال همداسې ما غوندې انپړ سړی که محنتوب ته ودرېږي د چا په دغه باندې که نو چا دولت باندې خو زه هم ودرېدی شم بل سړی هم ودرېدی شي خو څغه سبا بیا ووټ مثال یا ما ښځه وړ کړي سره خرڅوي نو په کار دی چې خپل قیمتي ووټ د خراب نه کړي داسې سړی جوړ کړي چې هغه مخکې تللی شي هغه قوم خدمت کولی شي او څنګه څه قیمتي کارونه کوي د قوم دپاره ترقي کارونه کوي. هر سړی خو یو سړی خو پردن یو نشي خوشحالولی، ذاتي خواهشات خو هر چا ډېر دي خو ذاتي خواهشاتو نه سوا په کار دی چې موږ د قوم ترقي کارونو ته وکسو څه دینه مخکې مینې موږ ته څه کړي دي او هغه نه مخکې موږ ته دي څه کړي وو نو په کار دې خبرو باندې لږ باندې سوچ کول پکار. سجو میډیا ډېر شکرګزار یم چې دا مو علاقې ته راغلو او دغه زه ډېره شکریا ادا کوم د مو علاقه کوماره دا ساړو بګړي دی جی دا ساړو بګړي کې کوم کارونه وو مینه صاحب جواد حسین چکون دی نو دی مو ته ډېر کارونه وکړو اوس کلونه کالجونه جاجی صاحب چکون دی نو مو طرف هېڅ توجه نه کړی. زه تاسو شکریا ادا کوم چې تاسو دې علاقې ته راغلو دا په کار دی هر وخت دې علاقې ته راتلنه ځکه چې دې کې خوار دی عجز دی بیمار دی رندور دی روډ دی هسپتال دی سکولونه دي همداسې هره نمونه مشکلات دي خلکو ته چې تاسو هر وخت په کار دی چې کال نیم کې شپږو میاشتو چې راتلنه په کار دی دې کې دا روډونه لري و ضروري و دا کون دا پارټي دي مو چا باندې اعتراض نه کوم خو یو واحد سړی دی جواد حسین چې دینه مخکې دې علاقې کې کارونه کړي دي په میشتیو په شیخانو په پیرس خیلو بیزوټیو وطمن خیلو دغه د ستوري خیلو منی خیلو برامت خیلو د ټول علاقې کې چې کوم علاقې کې کار ګډوډ نه و هغې علاقې کې کارونه کړي دي. ډېر خبره را مطلب دا دی چې شرپتسن سړی نه دی دا د مطلب خیرخوا سړی دی د خلکو دپاره د ټول علاقې په یو دانره چې یو برامت خیل په یا شیخان میشتي ټولو په عام ورګزۍ په خبره دا تکړه سړی دی ایماندار سړی دی دا نور کا چوک عمر سا خبره دغه کوي غلطي په کار نه دی و سړي ته هم نه دی په کار دی سړي ته په کار دی چې مور سا خبره امداد وکړو ووټ ورکړو تکلیف ورسا وکړو په هره نمونه خبره موږ ته تکلیف په کار دی چې موږ دې سبب انشاءالله دا د لنډوکۍ د سر روټه دا جواد حسین خان په دې علاقه کې چې کوم کارونه کړي دي داسې کارونه چا هم نه دي کړي 5 سال وشو 5 کال وشو چې جی ورته په هغه علاقه کې د یوه هیټه نه ده لګولې نه خصوصي کار یې کړی دی نه یو دغه یې کړی دی د جواد خان وګوره په دغه کې کالج وګوره په پیړه کې کالج وګوره چې کړی دی وګوره په درګۍ کې کالج کړی دی وګوره دا سکولونه هاي کړي دي وګوره مینځي کې کارونه کړي دي وګوره په پورې سونګړي کې کارونه کړي دي وګوره د حلقه وګوره جواد خان
چې د هغه په دې علاقه کې ډېر زر ته زره کارونه کړي دي کنې هغه اقتدار هم نه و خو په هغې په وجه باندې هغه یو داسې کارونه کړي دي چې خپل قوم له بهر نه خیر راوړی دی او خپل قوم ته یې ښی دی زه قوم ته دا چینل سره وایم چې تاسو ووټه جواد خان له ورکئ جواد خان کامیاب کړئ تاسو به کامیاب شئ جواد خان نه کامیابوئ تاسو به خوارو مو د اورکزی ایجنسي د رمنی خیل اوسیدونکي وم تقریبا ما 15 کاله عمر شه دی عمر کې څه څوره مینهګان مو علاقې باندې تیر شوي دي اوسه پورې داسې کارونه چا هم نه دي کړي لکه مو جواد یې مینې کړي دي دا څه پټه خبره نه دی ځکه چې ټولو خلکو ته پاته دی مشران کشران د ټول کارونه کسي خاص کر مو علاقه ډېره بیکورډ وه مو روډونه نه وو سکولونه نه وو هسپتالونه نه وو دی دورانیه کې چې موږ کوم سکولونه جوړ شوي دي هغه چانه پټه خبره نه دی کا کوم ځای کې د میډل سکول ضرورت دی هغه شوی دی که هاي ضرورت دی هغه شوی دی د حده پورې چې موږ ته ډیګري کالج هم وشوي دی وخت کې هسپتالونه موږ ته دوره فیسیلیټي راغلي د هسپتالو کې سنن کلی هسپتال ته لاړ شه شکر الحمدلله غټ غټ کیسونه داسې کېږي ډاکټر هر وخت موجود دی نور د ټیسټونو څخه د نه کېدو لیبارټري خیون ښې برابرې دي شکر الحمدلله چې جواد مو په کوم کارونه کړي دي دا یوې مینې هم نه دي کړي او نن مو بیا د قوم ته د خلکو ته د ریکویسټ کوم چې دا د اتفاق سره جواد مینې ته ووټ ورکړي او دا د بیا کامیاب کړي زه ګل اورګزی قوم منی خیل سره تعلق ساتم او دا اوس د مو میرزی پولیټیکنیکل کالج ته راغلی و چې دا د مخکې د جواد جي والا کوم کارونه دي هغه والے سره مو تاسو ته د لغونې ګرانو کتونکو درته کوو چې جواد جي د مخکې ډېر کارونه کړي دي دا د پولیټیکنیک کالج د میرزی صدیق به د مو ینګ جنریشن کوم دی هغه به د کې ډیګري نه حاصلې او د کې به سیول انجینیر او د څوره د تعلق ساتي ان شاء الله هغه به مو مخکې کامیابی کوو او تاسو ګرانو کتونکو تاسو ته مو ټولو ته دا تاسو نه د توقعات شته دي چې تاسو به مدرسې مخکې جواد جي کامیابو دین علاوه که زه شروع شوم نو تقریبا ګنټه خو دغه سکیمونو تفصیل نه ختمېږي والې څنګه کې کمپیوټر پرمری کالجونه میډل او سکولونه شو وغیرہ وغیرہ دوه سکیمونه دي د چولې او د وغیرہ د هم یو منه خدا کالج نو تاسو مخامخ ته صدا د تاسو قوم بچی ته او آینده د لپاره به د کې مدلې دینه خخ کسان وزي څنګه به د قوم سرمایه جوړیږي نو زه تاسو ته دا فیل کوم چې تاسو دینه سیوا نور بم تاسو ته کې دي شي مخکې سکیمونه تاسو کتلین وي او ان شاء الله کار وکړي د کالج هم د سپات نشي او تاسو نه زده توقعات ستم چې جواد جي د تاسو برفور طریقې سره کامیاب کو چې د ادارې د مو د خوشی پات نشي دا د مو د کوم د مو بچان دي د مخکې لاړ شي او د قوم خدمت وکړي السلام علیکم ما نام سپینګول د زړه مشتیو بازار نه تعلق لرم او زه پی ټی آی سره 12 سال نه ور سره یم او ان شاء الله بیا به ور سره او بیا به ور سره همیشه د برابر سره او کوم راتلونکي الیکشن دی 2018 دا د پته ده چې په اورکزی ایجنسی کې خاص کر په دې کلای 1970 پیړې پورې چې کوم دی جواد حسن ډیر کارونه کړي دي چې هغه کې تعلیم او هسپتالونه او داسې روډونه هر چې کوم دی کنه صاحب کا معنی چې کوم و ملک جواد حسن کړي دي نو تاسو وایي چې راتلونکي کوم حکومت وي د کې به جواد حسن په باره کې څه ان شاء الله ار ځکه به خپل دا کارونه کوي ان شاء الله کوي به او بیا به کوي مو پی ټی آی سره یو د وخت مونږ موجود یو د کلای په بازار د جواد حسن په اجره کې امیدوار چې د پی ټی آی طرف نه او صاحب کا ایم ان ایم پاتې شوی دی او د نه تپوس کو چې د دې منشور څه دی که الله تعالی دی له یو موقع ورکا د قوم خدمت دپاره نو د دې منشور څه دی چې دا خپل عوام ته وښیي مهرباني تاسو ډېره مننه تاسو که سترګې وغواړو چې څومره د مو ټرایبل ایریا وي نن خو ضلعي حیثیت میلاو شو دې کې هغه شان سره کارونه نه دي شوي چې کوم په کار و 2008 یا 2013 چې کوم ګورنمنټ راغلی و بېشکه سره هغه وخت کې کارونه شوي دي افسوس سره د یل غواړم چې 2013 نه 2018 پورې تاسو وګورئ ګراوند باندې هیڅ نه وي یو وخت و یو ټایم و 15 کاله ځای شو ما خپل منشور دا دی چې انشاءالله د مو اورګزو کې ما دور نه
تقریبا 2007 نه یو ټلویزیون دور راغلو 13 پورې سټیل ټوله علاقه کوم هغه متاثره شوه سکولونه اوس هم ړنګ دي هسپتالونه اوس هم ړنګ دي روډونه اوس هم ړنګ دي د یو کمیونټي غدا څخه آباد دی کې کار شوی دی سکولونه هم جوړ شوي دي کالجونه هم جوړ شوي شي تاسو کتلی وي د کوم د مو دور و د ما والا 8 نه 13 پورې دې کې لور کې تقریبا 6 ډیګري کالجونه ما جوړ کړي دي څه کله زه جوړېدلم 8 کې مینه نو په لور اورګزو کې یو هایر سیکنډري سکول ماشاءالله وینن خیر سره تاسو چیک کو وګورو نو 6 ډیګري کالجونه میل فیمیل موجود دي افسوس سره د یل غواړم چې 65 ساله دور یا پاکستان جوړېدو نه یو کامیابیا کله کېږي یا کا ډیکټرشپ تاسو نو وبسو 35 یا 40 سره کوم باندې سیاسي دور دی نو هغه مو باندې ټوټل اپر اورګزو نه راغلی دی اپر اورګزو افسوس سره د یل غواړم چې تاریخ طرف ته لاړ شو په اپر اورګزو کې یو ډیګري کالج دی یو ډیګري کالج غالبا 2002 یا 2003 کې یا غنه مخکې جوړ شوی دی غام نن اړانګ دی په ټلویزیون دور کې اړانګ شو او دغه ایم ان ای صاحب 2013 نه دوباره ایم ان ای جوړ شو 2018 پورې هغه ډاکټر صاحب په خپل 15 دور کې ماشاءالله وی خپل ډیګري کالج جوړ نه او دغه کلی قوم خلک رسی لور ته لور کې سیاست هم لور کې کوي وټونه هم لور کې غواړي بیا د ملاخیل قوم خلک رسی ماته یې سموده د اوبو سکیم وکړه د مو قوم کې اوبه نشته دي د دې سره د دې بل پارلیمنټیرین د خیر سره سېنیټر صاحب هغه ته زه نن سترګې غړوم غره شي خلکو ته په لور اورګزو کې چې ما 74 کروڑ روپۍ دي فنډونه دي هغه به تاسو نه درکوم ته ووټ راکو رولز ریګولیشن مخالفت کوي لګیا دي خلاف چلیږي رول اف کنډکټ کوم دي هغه مخالفت باندې روان دي خلکو ته کمبه ورکوي په کومبو غي زبو وټونه لور کې والم چاته ټرانسفارمر ورکوي سپورټ ټرانسفارمر به زو وټونه واخلم نه د لور اورګزو خلک ان شاء الله غیور خل دي غو شعور برابر دي غو سوچ فکر ټیک دي هغه د چا د ټرانسفارمر په کومبو باندې دوکان خوري درې کله دا ورغه تیر خبرې کوي صرف غاټه غاټه ډېر لوی عربونه خو په ګراوند باندې غیس نه دي کړي درو کلو بعد د خلکو ټرانسفارمر کور کې ځان سره یې سر کړي وي هغه ور سره پراته وي نن الیکشن په هغه ټرانسفارمر کمبیرو خلی دی غبنې وټونه واړي مو ان شاء الله د یقین دی چې 25 تاریخ باندې به ان شاء الله حق ته فتح ملويږي او پاکستان ته به عمران خان ملويږي د عمران خان قیادت چې ان شاء الله به نوې پاکستان جوړيږي هغه د مو نوې نسل ته ان شاء الله ویکنسیانه ورکوي جاب ورکوي نوکریانه ورکوي د ملک بچي کوم د مون مخ کې د پاکستان د هغه سیاستدانو مکروس کړي قرضوړی کړی ان شاء الله عمران خان بغا د بچیانو قرضې لنډوي یو نوی ویژن سره یو نوی سوچ سره کله نوې پاکستان نوې وزیر اعظم عمران خان جوړیږي نوې ملک پاکستان جوړوي ان شاء الله د امید لرو چې نوی د مو کومې ضلع و جوړ شولې نو ان شاء الله نوی اورګزو به جوړیږي نوی کورمي به جوړیږي نوې به خیبر جوړیږي د دې خلکو ته روزګار ملويږي د دې خلکو سب ان شاء الله د عمران خان به دې خلکو ته رسي او دیو مانس کې به دوی ته هر هغه فیسیلیټیز ورکړي چې بنیادی تور باندې ایجوکیشن دی اکه هیلث دی اکه کمیونیکیشن دی اکه الیکټریسي دی اکه د مو نن سبا دی دور کې د وبو ضرورت دی دا ان شاء الله ایمرجنسي بیسک باندې به مو ایجوکیشن ته توجه ورکوم دی علاقو کې مو مدیده بعد ان شاء الله کالجونه جوړوم مو به سپیشلی ز خپل طرف نه دا وینا کول غواړم څنګه شپږ ډیګري کالجونه لور کې جوړ شوی 15 په دی طرف د ولازو کې دي زه دا غواړم ان شاء الله د مو پورې د ولازو کې د خدو ډیګري کالج د مو پورې د ولازو کې ان شاء الله د هیلث غاټ هسپتال د مو سنټر تحصیل کې شیخان مشتی او یو قوم د موبایل دی درې کومونه لګه کې مو ان شاء الله د خدو ډیګري کالج سره د هیلث فیسیلیټیز دا به دیو ته مو ورکوم ان شاء الله لور کې به مو د کوم مو پورې کومونه پاتې شوی دي د ټلویزیون سره طالبانو دور کې دا مکمل تور باندې والی شي او د دوه سکولونو اړانګ دي د دوباره جوړیږي د هسپتالونو اړانګ دي د دوباره جوړیږي یو ته مو روډونه ورکوم دي ته مو سټیټونه ورکوم دي ته مو سرویس جابونه ورکوم د جوب ایجوکیشن بیسک باندې ما پرایورټي به د درې سېکټر وي دیو کې به ان شاء الله زه هغه کار کوم څنګه ما په 2008 نه 2013 پورې کړی 13 ډیټیل لغونه غدارې ما سره یقین دي چې
160 170 173 پورې پرایمری میډل هائی هایر سیکنډري اور ټیپ डी هسپټل اور سره بي ایچ اوز او ماډرن سی ایچ سی دمه 15 کالو کې کړي دي ان شاء الله مو به د ځلې لور کې اکوالټي راولو دغه ته به د ټولي فیسیلیټیز ملويږي جو سره مو وعده کړی دي دا به د چا هغه خبرو باندې نه غولېږي څنګه مخکې کور کمانډرانو شکل کې غلط شوي دي د منسټریانو شکل کې غلط شوي دي هغه نه علاوه د جرنیلانو شکل کې غلط شوي دي د گورنرانو شکل کې غلط شوي ان شاء الله دیو فیصله به ان شاء الله د عمران خان فیصله وي دو ووټ به د عمران خان ووټ وي ان شاء الله څنګه ما باندې اعتماد کړی لري تاسو سره ویلاړ په سونو زرونو خلطانن کتلو سره غلیو دیو به ان شاء الله یو نشان پیژني څنګه به د بیډ نشان وي هغه د عمران خان وکټري وي د پاکستان وکټري وي ان شاء الله دغه ته بنیادی ضرورتونه ټول ان شاء الله مو پوره کوم مهرباني تاسو ډیره شکریہ